تا ته وړوکی شان کتاب ښکاري، خدا قرآن د حضور نه تپوس وکړه. مصطفی علیہ السلام به درته ووایي چې دا کتاب ما تاله درړو نو ما د شپږو میاشتو خپل ماشوم بچی علی اصغر قربان کړی. دا کتاب ما داسې نه دی راوړی، د دې کتاب د خاطره زما د ماشوم بچی په مرۍ کې غشي داخل شوي دي. د کربلا په میدان کې زما د بچی وینه توی شوې ده. د کربلا خوره زما د بچو په وینو باندې سیراب ګرځېدلې ده. دا قرآن داسې نه دی راغلی، د دې قدر زما نه تپوس وکړه. د دې قرآن د خاطره د طایف په بازارونو کې په ما باندې د کانو باران ورېدلی دی. د دې قرآن د خاطره د احد په میدان کې ما خپل غاښونه شهیدان کړي دي. د دې قرآن د خاطره ما خپل نوزی امام حسین، امام علی مقام، شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ هغه ما قربان لیدلی دی. د دې قرآن د خاطره د هغه سر په نیزه کې بلند شوی دی. د دې قرآن د خاطره د حضور د اهل بیتو، د ساداتو کرامو، د حضور د خاندان، د گلشن د ګلانو وینې د کربلا په میدان کې توی شوي دي. دا داسې نه دی راغلی. دا قرآن ما ته هسې عام کتاب ښکاري. دا قرآن چې راغلی دی نو دا ډېر په تکالیفو راغلی دی. د دې دپاره حضور مبارک خپل بدن په وینو سور کړی دی. نن جشن قرآن دی او الحمدلله ورسره جشن جانان دی. موږ دا نه وایو چې قرآن خوشحالي مناوهه حضور پکې چا راوستی. که حضور پکې چا نه و راوستی نو قرآن به پکې چا راوستی. قرآن د کم طرفه راغی؟ حضور راوړلو. چا چې راوړو په هغه خوشحاله نه وي او چې سی راوړل هغې ته خوشحاله. د دې مطلب دا شو تا که چې میلمه راشي او ځان سره چینی راوړي، چینی دې خوښه ده خو میلمه در باندې ښه نه لګي، هغه دې په سترګو بد لګي، صرف په غوټه دې نظر دی. حضور مبارک راغی نو حضور ته خوشحاله شه، بیا چې څه راوړل هغې ته خوشحاله شه. صاحب قرآن راغی مونږ خوشحاله یو ځکه جشن میلاد دی نن، او ځان سه قرآن راوړو مونږ خوشحاله یو ځکه خو جشن قرآن دی نن، مونږ دواړو ته خوشحاله یو. نو حضور مبارک قرآن راوړو، صرف یې دې له نه دی راوړی چې دې له به پخه المارۍ جوړه کړي هغې کې بیا کېد، بلکې دا قرآن یې راوړو چې ای زما امتیانو دا قرآن قانون دی، دا نظام دی، دا نظام اسلام دی. د دې نظام او دې مشن سره به ودرېدل غواړي، دا به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول غواړي. نن موږ د حضور پر راتګ خوشحاله یو. جشن قرآن دی، جشن جانان دی، جنډې اوچتې شوې. خو که بل طرف ته ووایو نو زموږ په کور باندې د ابو جهل د نظام جنډې اوچتې دي. د کم نظام جنډه اوچته ده؟ د ابو جهل د نظام. د ابو جهل نظام کم نظام؟ باطل نظام. نو زما په کور د باطل نظام جنډه اوچته ده او زه محبوب راغی زه خوشحاله یم. کم نظام یې چې راوړو هغه نظام جنډه خو زه ستا په کور نه وینم. د کم نظام خلاف چې راغی د ابو جهل او د ابو لهب د نظام خلاف راغی، د ابو جهل د نظام د جنډې راغورځولو دپاره راغی. نن ستا په کور د ابو جهل د نظام جنډه اوچته ده، د کمې جنډې د راغورځولو دپاره چې حضور مبارک خپل بدن په وینو سور کړی دی، نن تا بیا هغه جنډه اوچته کړې ده او ته وایې زه د حضور امتي یم. نه ما ته خو داسې نه ښکاري. ته د حضور امتي څنګه یې؟ پکار ده چې تا د حضور د نظام سره ولاړه کړې وه، ته د حضور د نظام سره ودرېدلی وې. یو طرف ته زه ګورم د نظام مصطفی جنډه بلنده ده، بل طرف ته ګورم د باطل نظام د ابو جهل جنډه اوچته ده. نه، د جشن مصطفی جنډه دې اوچته کړه، ته خوشحاله او حضور خوشحاله دی؟ نه. ولی حضور راغی موږ خوشحاله یو، خو چې سی راوړل هغه دې قبول کړل، اخو نظام دی، اخو تا قبول نه کړ. کم نظام چې حضور راوړلو تا خو د هغې خلاف چې کومه بله جنډه ده دې اوچته کړې.
نو حضور دی او درد او په قبر کې کده خوشاله ک حضور مبارک چې خوشاله نو د نظامی مصطفی جنډه به مچتول غواړي د جشن مصطفی جنډه دی چته کړه ته خوشاله ور سره د مشن مصطفی جنډه چته ک چې حضور خوشاله شي حضور به الله خوشاليږي چې حضور راغې امزه خوشاله ما او سی چې راوړل هغه تم خوشاله نو الله به حضور خوشاليږي